راځئ چې وایټ کریمي چکن جوړ کړو د مستو د ملایي نه. دومره زبردست او لاجوابه ذایقه. دا به اکثر تاسو هوټل کې خوړلي. اوس خو ډېر خلک په کور کې پخوي او ما ته په ویډیوز باندې ډېر کمنټس راغلي وو چې موږ ته دا ریسیپي وښایه او دا تاسو سره مخکې ما شیر کړې ده. دلته یو پیاز غټ پیاز ما واخیستو چاپ مې کو غوړو کې مې واچول چې څونه غوړي تاسو اچوئ چې څوک کوکینګ کوي هغې ته دا پته وي چې موږ به دونه دې سالن ته دونه غوړي اچوو نو چې هغه داسې بس سور کېدو ته تیارېدو نور سور کوئ به نه نو هغې کې به تاسو د چرګې غوښه ور واچوئ چرګوړی به خپل پکې واچوئ او ورسره مالګه واچوئ اوږې پیسټ پکې واچوئ او بس بیا به دلته کې دا میکس کو او دې باندې به ډکن کېدو. که چېرته چرګې غوښه تاسو فرش وینځلې وي نو هغې کې خو باید د اوبو اچولو ضرورت نه وي ولې چې هغه اوبه دومره وکړي که نه چې هغې اوبو کې خپل اوبو کې پخه شي او که نه بیا تاسو ورسره داسې نیم پیاله اوبه واچوئ. دلته به غوښه موږ مکمله طور باندې پخوو دومره زیاتې اوبه یې کړي دي. اوس چې دی که نه دا اوبه پرې وچو نو دې اوبه دا اوبه چې وچېږي دې پورې به دا چرګوړی چرګه غوښه چې دا به نرمه شي نو زه بیا دلته ډکن کېدم بیا ترې نه ډکن اخوا کړم نو بس بیا دا زه سره کړم. اوس دې ځای کې چې دا ما سره کړه دا کړایي چې دا د سټیلو کړایي ده د سټیلو کړایي چې ده هغه کوکینګ دپاره ښه ده خو چې ښه مزو او سلو کوکینګ کې بیا به دا سوځي نه او که لږ دې چې ته ګیس د خپل مرضي استعمال کړو نو دې کړایي دا حل شي. ښه نو دې کې اوس زه تور مرچ اچوم 2 چمچې پکې ما واچوي تاسو پکې 1 چمچ اچولی شي خو زموږ لږ تریخ خوښ یې دې کې بس سره مرچ کې نورې مسالې نه اچېږي بس دا مې پکې واچول ورسره ما ماسته واچول. ماسته هم تاسو زیات کم خپلې مرضۍ سره اخیستی شئ لکه 1 کیلو کې نیم کیلو ماسته بیا صحیح وي چې 1 کیلو چکن وي. ما ماسته زیات واچول زه لږه ګریوي زیاته جوړم مطلب د سالن وایټ هانډي چې د مساله زیاته غواړم او ماسته چې دي دا چې کله تاسو پخوئ نو دا شملی شي نو دلته یې بس ماسته اوبه هم چې دي ما خشک کې ډکن مې ترې نه خوا کړی دې کې به اوس موږ یو پیک د ملایي واچو. ملایي چې پکې واچو نو دې رنګ بدلول شروع شي دا سپین شي او ما پکې تور مرچ زیات اچولي وو نو ځکه یې لږ رنګ تیز دی ګوره دا به دې نه سپینو نو بس دلته کې چې دا ملایي چې پکې واچوي چې دا بس یو ځل داسې پکې جوش وکړي نو بس دلته ګیس بند کړي والي وایټ کریمي هانډي ریډي شوه. څه ګران هم نه وه څه مشکل هم نه وه او دومره لاجواب ذایقې وي که نه اعلی چې تاسو یې وخورئ تاسو به م وایي چې د خپلې ګوتې به سره وخورو دومره مزېدار لګي داسې رښتیا وایم دروغ نه وایم. تاسو یې ټرای کوئ که خوند یې نه وکړو ما پسې کمنټ وکئ کمنټ کې به تاسو ماته څه وایي چې مزه یې نه وه. ښه چلو پرې د وایټ کریمي چکن زبردست شانتې تیار شو. شنه مرچکي پې واچوئ او که ادرک نري نري سلایز مې پې واچول خو لا مزه به وکړي.